صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس ما هذه الاضاحی الله حبیب دا قربانی څه شی مونږ ته د دې لږ وضاحت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا خو ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت که. صحابه کرامو بل تپوس وکړو ما لنا د الله حبیب مونږ ته به پکې څه میلاویږي چې مونږ قرباني وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی د هر ویښته په بدله کې به یوه نیکي وي. صحابي ترېنه تپوس کړي د الله حبیبه د وړۍ به څه حال وي؟ په بعضې زناورو خو وړۍ وي دپاره لکه ګډه سوله. کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا وړۍ کې د هر تار په بدله کې به یوه نیکي. دا دومره بهترین عمل دی. کریم الله مونږ ټولو له د قربانۍ د صحیح ادا کولو توفیق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپلې لور فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي قومي فاشهدي، ای فاطمې رضی الله تعالی عنها راشه خپلې قربانۍ ته حاضره، خپلې قربانۍ ته ودرېږه. پاکه کله د قربانۍ د څاروي وینه په ځمکه تویېږي نو رب العالمین د دې بنده ټول ګناهونه نو دا یو بهترین لوی عمل په ذی الحجې په میاشت کې زه تاسو نه باره کې وفرمایم من کان لم وفرمایل یعنې کې وي چې د قربانۍ طاقت لري او مالدار وي او دې قرباني منځونه لمالي کې چې د قربانۍ د واجب کېدو دپاره سلم وفرمایل پې واجب هم نه یو علما لیکي چې دی به مسو سردالی چې دی به مسلواس. دویم شرط چې دی به مقیم وي نو په مسافر سړي باندې قرباني واجب نه ده، واجب نه. وګورئ د دوبۍ د ملیشا د مسافر نه ګورئ ده او د 15 ورځو نیت په یو ځای کې مالدار وي د نصاب مالک وي هله به په ده باندې قرباني واجب نه ده. نصاب په شریعت کې څه دی؟ یو د 100,000 نصاب دی څه نوي څولي سره زر. یو نارینه وسکي په دې زنانه او نارینه باندې قرباني کوي 15,000 کله ګرانیږي ورځاني د وسني ریټ کې د کم نارینه یا زنانه باندې قرباني واجب یا د دکان دی د هغې ساویس 80-81 ته چې د دې نه ورسره پیسې وی پوخا به کور کې د یو زامن یا 81,000 روپۍ نه وي نو بیا مانځلې او په بچو باندې بیا ځان له قرباني واجب چې خصوصا خپله آمدني وي 80-81,000 دې زده وي او هدف ته میلاوي یو ډېر اجر به بل خلق له مالک سره په قرباني دا قرباني یو شرط دمې دی دا د پولیس راد د تېرېدو سورلی وي په دې به الله ته په پولیس راد څېرئ په دې بنیاد سور ماله چې غوښه به پکې ډېرې غوښه به ډېره وخورم خو نه دا به زما سورلي چاق څاروی انم. بل غریبانانو ته به نفم ډېره میلو شي چې غریبانانو ته به غوښه ډېره میلو شي نو په دغې بنیاد باندې دومره څاروی او دا علماو لیکلي دي وایي دومره ډول څاروی اخیستل چې هغه د قربانۍ ځای ته خپله باندې تللی نه شي نو دا مکروه هم چې هغه دومره ټپ وي. او بل چې د قربانۍ څاروي اخلئ نو دا احتیاط کوئ چې دا کس سره دا شرط مه لګوئ چې ما له به یې د افتره پورې ساتي. دا شرط فاسد دی دا ورسره شرط کوئ مو په دې بیه خرایي. ښه خبره دا ده چې د دې شروطو نه احتراز بل که د قربانۍ څاروي میله کې والئ نو کوشش کوئ چې د میلې هغه ټکس کې ورکوئ. بعضې خلک یې په غلا روبه دا د قربانۍ څاروي په 2,000 باندې ځان له قرباني مه خرابوئ او په دې د الله شکر ادا کوئ. الله مال درکړی دی او رب العالمین ستاسو نه دومره یو لوی سنت ابراهیم علیه السلام هغه ادا کوي نو سبا نه ابراهیم علیه السلام هغه ادا کوي نو سبا نه بله ورځ نه به دا میاشت شروع کېږي. نیک مال د تهجد کوشش پکې وکړو دا نښه